زما نوم خان آغا بیسودی دی، د افغانستان یم او د جلال آباد ننګرهار اوسېدونکی یم. 9 میاشتې کېږي چې زه راغلی یم دلته په پېښور کې اوسېږم او فی الحال مفکوره کې یم، دلته کار کوم. دا چې دا نوی نظام راغی د طالبانو، نو هغې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغې د میوزیک سره لږ جوړ نه دي، موسیقي نه خوښوي. نو هغې راتګ سره موږ راغلو دې خوا مسافر شولو. زما کورنۍ، زما خویندې ورونه، زما مور او پلار ټول هملته په وطن کې دي او زه زما یو کشری ورور موږ همدلته په پېښور کې، هغه په پنډۍ کې اوسېږي، زه دلته په صدر کې اوسېږم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زما کوم فن چې ما زده کړی د رباب برخه ده. نو د رباب په برخه کې ما هلته هم کار کوو په ډېرو ټلویزیونونو کې، او د هغې تر څنګ زما خپل یوټیوب چینل دی، هغې ته مې کار کوو. او د دې تر څنګ دا زموږ کوم یو فنکاران ورونه چې د دې د خیبر پښتونخوا ډېر ښایسته رویه، ډېر ښایسته اخلاق مثال کوي، ډېر ته خوشحال یم. په 2008 کې موږ د دې ځای نه لاړو خپل وطن ته او هلته 15 کاله موږ تېر کړل. نو دا چې بېرته د طالبانو نظام راغی، نو هغې د میوزیک سره لږ ډېر زیات ښه نه دي که نه. تر اوسه پورې موږ ته څه نه دي ویلي، موږ کوم بده خاطره د طالبانو نه لرو تر اوسه پورې. نه یې موږ نیولي یاستو، نه موږ ته کوم داسې یو اخطار یې موږ ته تر اوسه پورې نه دی راغلی چې تاسو یا موږ غوښتي یاستو یا موږ بندي کړي یاستو یا په موږ باندې وار ګزار یا ټکول، داسې موږ ته هېڅ هم نه دی راکړی. موږ د هغې په نوم ډېر زیات خوشحاله یو، خو د هغې د راتګ سره موږ په خپل هغه کوم زموږ چې دفترونه وو هغه هر څه موږ بند کړل او دلته راغلو. فی الحال دا شکایت لرم چې زما پیدا شو د دې ځای نه، ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه په 2008 کې موږ د دې ځای نه لاړو او دا چې داسې حالت راغلو واپس زه رالم دلته. نو په چکن په دوران کې زموږ سره هغه پخواني ماجر کارت وي، افغان سټیزن کارت، نو هغه د چکن په دوران کې هغه یې کټ کړه موږ ته. خو دلته دغه مشکل دی زموږ چې څونه زموږ فنکاران ورونه دي چې هغې سره اسناد نشته. زیاتره راغلي په ویزو پاسپورټ باندې، زه په خپله ویزو پاسپورټ ما سره شته دی، خو دلته بدبختانه چې زموږ ټیم خلاص شوی دی او زموږ په ویزه کې ټیم نشته دی. نو که هر ځای کې یو چک پوسټ وي په هغې باندې موږ راشو، په ګاډي کې ناست یو رشته کې ناست یو، نو هغې موږ پوس کې موږ ته وایي چې آی ډي کارت یا موږ ته وایي پاسپورټ که نه، داسې یو ثبوت وي. نو موږ خو په کوم ټایم کې زه رالم، نو د اوس چې د طالبانو کوم حکومت یا نظام چې راغی، نو د هغې نه د یو میاشت بعد زه رالم دلته په پېښور کې او د هغې د راتګ سره موږ لاړو یونیسیار ته. یونیسیار کې موږ رجسټري وکړو، د هغې 2 ټوکنې را سره 2 ځل زما هلته رجسټري شوی دی او زموږ کوم اسنادونه پاسپورټ هغه هغسې جمع کړي. نو تر اوسه پورې د هغې د خوا نه کوم اقدام نه دی شوی زموږ دپاره، زموږ د مشکلاتو د حل دپاره. نو دغه یو مشکل شته دی د دې ځای د حکومت نه. زموږ دغه خواځ دغه غوښتنه ده چې فنکاران ډېر یو صاف خلک دي، نو حکومت نه دا غوښتنه خصوصا د KPK د پښتونخوا حکومت نه که نه، چې دوی بیا چې اذیت نه شي، تنګ نه شي او دې ته بیا چې د اوسېدلو لپاره داسې